بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الموصول اسم لا يصلح أن يكون جزءا تاما من جملة إلا بصلة بعده. دې فصل کې مصنف اسم موصول دغه تعریف او احکام د تبینوي. اسم موصول د وصل نه مشتق ده او د وصل لغوي معنی ده جوړنا میلانا. موصول معنی بشي جوړا ہوا ملایا ہوا. او په اصطلاح کې اسم موصول تعریف مصنف کړی دا اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جمله الا بصله بعده. نحوانو په اصطلاح کې اسم موصول هغه اسم ده د جملې پورا جز جوړ نشي مگر د سلې سره یا اسونه مرندر وایي چې د سلې نه بغیر د جملې جز نشي جوړېدل. سودای نه ولا تربو المنه ولا المنه سے جو سلے کے بغیر جملے کا جز نہ بن سکے. ٹھیک ده کنه. مصنف تعریف دې څه کړی دا چې اسم موصول هغه اسم دا چې د جملې جز جوړ نشي د سلې نه بغیر. ٹھیک ده کنه. سلې نه بغیر د جملې جز نشي جوړېدل. فائد قیود د تعریف څه دي؟ فائد قیود د تعریف کې څه دي؟ الموصول دا معرف ده. اسم لا يصلح يكون جزءا تاما من جملة إلا بصلة بعده دا تعریف ده. او هر تعریف کې جنس او فصل وي نو اسم جنس ده. معرف و غیر معرف ټول ته شامل ده. لا يصلح هنا تر اخره پوری دا فصل ده. ادینا اگر ټول اسماء او تو چې د سلینا بغیر د جملې جزء جوړېدل شي. پوښې په وسیله جمله خبريه سلی لفظ راغله کنه پاکه. اوس مصنف د سلی تعریف کوي چې سله څه ته ویل شي. نو سلا وسیله جمله خبريه سلا جمله خبريه ده. سلا څه ده؟ جمله خبريه ده. جمله انشاء سلا نشي کېدلی. سلا به جمله خبریه وي. ٹھیک ده کنه. او جمله انشاء د سلا نشي کېدلی ویلې ځکه چې جمله کله سلا وي نو په دې کې به یو عاید ضروري وي. څه به ضروري وي؟ عاید چې هغه راځي وي چاته؟ موصول طرف ته. او انشاء ربط هو رابط تو عاید دا نه قبلوي. پوشی متصوی چې په تعریف کې لفظ د سلی راغله نو سلا څه ویل شي؟ نو مصنف چې دا به جمله خبریه وي. جمله انشاء سلا نشي کېدلی ویلې ځکه چې د موصول سلی په منځ کې ربط پکور ده او انشاء ربط نه قبلوي. انشاء ربط نه قبلوي. اوس د جمله خبریه عام ده کدا اسمیوي او کا فعلیوي. اسمی سلسله جاء الذي ابوه قائمون نو ابوه قائمون دا سله دی الذي دی پر ده. موصول سره مل کردا فاعل دی جاء دی پر ده. جاء فعل ده الذي اسم موصول ده. ٹھیک ده کنه. و ابوه قائمون ابوه مضاف ذفل مبتدا و قائمون مبتدا خبر مل کردا بس سله شی الذي دی پر موصول سره مل کر او ابوه قائمون کې ده ضمیر دا رابط په تور د عید د چاته اسمی موصول طرف ته پونه شوی. جمله فعلی مثال به څه شي؟ لکه قام جاء الذي قام ابوه جاء الذي قام ابوه. دې کې وګوره قام ابوه جمله فعلیه ده کنه. ودا سلا ده الذي پر موصول سره مل کړه فاعل دی جاء ده پر پوښه کپونه شوی. دوره پر پوښه وسیله جمله خبریه وسیله به جمله خبریه وي. ولا بد من عائد او په دې کې عائد ضروری ده. سب کې ضروری ده عائد او رابط پکې ضروری ده. فيها يعود الى الموصول چې عائد وی چا طرف ته؟ موصول طرف ته. پوښه او عائد به اکثر ضمیر وي. عائد به اکثر څه وي؟ ضمیر به وي. پوښه کپونه شوی.
خو بل لکه دا خبره کړه چې کله سله خو به جمله وي ټیک ده نو جمله خو چونکی یو مستقل شی ده چته ضرورت نشته ټیک ده کنه خو اوس چې د ماقبل سره د تعلق پیدا ویږي هغه د پر رابط ضروري ده ټیک ده کنه څه ته ضروري ده و د رابط اکثر شي ضمیر به وي د کې بعید ضروري وي غائد اکثر ضمیر وي ټیک ده کنه خو کله کله لکه مو د دوه مثلونو د کړو په دې کې دوړ شي دا عائد ضمیر ده او کله کله به اسم ظاهر د ضمیر په ځای باندې رسي کله به اسم ظاهر د ضمیر په ځای باندې رسي خدا کله کله لکه ما جاء زید الذي ضرب زیدون د دې کې دا زید چې دا کنه دا د عائد په ځای باندې استعمال شوی دا چې په د عائد په تور باندې استعمال شوی دا پوه شي په خبره باندې غالبا وي نو غالبا ویلي وي چې کله کله اکثر رسی چې تا نادر کله کله اسم ظاهر هم روشي دي ضمیر په ځای باندې پوه شي په خبره باندې نو وسيله جمله نخمد ولا بد من عائد فيها يعود الى الموصول مثاله الذي في قولنا جعل ابوه قائم او قام ابوه والذي للمذكر والذين للمثنى والذي للمذكر واللذين للمثنى دې زینت مصنف تفصیل بیانوي چې اسم موصول کوم دي او څه د پرسي نو الذي اسم موصول د واحد مذکر د پرسي اللذان واللذين د تسنیه مذکر د پرسي واللذان په حالت رفع کې واللذين په حالت نسبی او په جری کرسي واللتی د مؤنث واحد مؤنث د پرسي واللتان واللتين د تسنیه مؤنث د پرسي واللتان په حالت رفع کرسي واللتين په حالت نسبی او جری کې پوښه او والذین او اولا دا به د جمع مذکر د پرسي اسې د پرسي جمع مذکر د پرا واللاتی اللواتی لائی واللائی دا ټول څلور د جمع مؤنث د پرسي تبسي د پرسي جمع مؤنث د پرسي ما ومن دا دی زویل ما بدی غیر زویل کول دی پرسی ومن بدی زویل کول دی پرسی خو ما کې ومن کې دوړو کې دا خبره ده ما اصل استعمال پس کې ده په غیر زویل کول کې او د من اصل استعمال زویل کول کې ده خو مجازن کله کله دیو بل په ځای باندې ارتلای شي مجازن کله کله دیو بل په ځای باندې ارتلای لکه والسماء وما بنا حدیث کې د من په ځای باندې غلې ده زویل کول دی پر غلې ده ٹھیک ده کنه و دې من په ځای باندې غلې ده یو ومنهم يمشي على بطنه یا ومنهم يمشي على رجليه ومنهم يمشي على اربع نو دې کې من غیر زویل کول پر استعمال ده کوم ځای پر استعمال ده غیر زویل کول پر استعمال ده پوښ په مجازن او ايون ايتن د مذکر د پرسي او ایتن د څه پرسي مؤنث د پرسي وضو په معنی الذي وضو په معنی د الذي په لغت بنی ته کې په لغت بنی ته کې لکه شعر شدا فإن الماء ماء أبي وجدي وبيرز حفرت وضو طويت په شعر نماز دا کوئی شعر نماز دا سنان ابن فهل وشير ترجمه ده فإن الماء ماء أبي وجدي فإن الماء بشك متنازع به فاني ماء أبي وجدي मेरे बाप दादा का पानी है वबीरी ज़ु हफरतो और मुतनाज़ि फी कुआ मेरा वो कुआ है हफरतो जो मैंने कूदा है और ज़ु तवैतो और मैंने इसका मुंडेर बनाया है माल इस्तिशहाद शेदा ذو حفرت ذو طويت پدې ذکر ذو په معنی دي الذي دا عارض د ذکر شعر نه صدا مصنف د شعر ویل ذکر کړل زکه چې مصنف د دې نه دا خبره ثبتوي چې بعضی خلک د ذو په معنی دي الذي
اسم موصول باندې استعمالوي او دې شعر نه دلیل نسی ٹھیک ده کنه چې کوم خلق ذو په معنی دی الذي استعمالوي هغه دې د شعر نه دلیل نسی ٹھیک ده کنه مطلب د شعر څه شول مطلب د شعر دا چې شاعر په د شعر کې دا ویل غوړي چې خلق چې د کوم کوئی په وبو باندې جګړه کوي پیژدا هغه وبدي چې دا د مو د پلور او د نیکو وبدي او د کوی کوم کوئی باندې چې دوی جګړه کوي نو دا هم ته په میراث کې پته شوی دا ٹھیک ده کنه چې مو ته میراث کې پته شوی دا او دې کوئی د کوی کنس نه په خپل باندې دا ٹھیک ده کنه کوی مو په خپل کنس ده و دې د مونډر وګړه مو جوړه کړی دا خوشي الشعر ترکیب دادا فاتالیه ان حرف مشبب بالفعل ما اسم دي ان ما مضاف ابي مضاف یا مضاف الیه مضاف مضاف الیه من کرده معطوف علی واو حرفیت جدی مضاف مضاف الیه معطوف معطوف علی من کرده به مضاف الیه شی دی ما مضاف دی پورا مضاف مضاف الیه من کرده به خبر شی دی ان دی پورا ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جمله اسمیہ خبریہ دی واو دا جمله اسمیہ خبریہ دا معطوف علی شی ٹھیک ده کنه ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جمله اسمیہ ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جمله اسمیہ خبریہ دا معطوف علیہ شی واو حرفت بیری دا به مضاف مضاف الیہ دا مبتدا شی ذو حفرت ذو بمعنى الذي اسم موصول وحفرت فعل ملك دا وسیله شی موصول سره ملک دا معطوف علیہ شی واو حرفت ذو بمعنى الذي طويت فعل ملک دا وسیله شی موصول سره ملک دا معطوف شی معطوف علی ملک دا خبر شی مبتدا دی پورا مبتدا خبر ملک دا جمله فعلیه خبر جمله اسمیه خبریه دا معطوف شی معطوف علی ملک جمله معطوفه شول پوښ پی ها ای الذی حفرته والذی طویته ٹھیک ده کنه اصل کې دا داسې و الذی حفرته والذی طویته پوښ والالف واللام بمعنى الذي والالف لام بمعنى دي الذي رسيب ٹھیک ده خو کله چې کله د اسم فاعل او اسم مفعول من داخل چې کله دې سلا اسم فاعل یا اسم مفعول ورسي لکه جاءني الضارب زيدا یا جاءني المضروب غلامه پوښو نو جاءني الضارب زيدا دا بسل کیږي الذي يضرب زيدا جاءني الذي يضرب زيدا او جاءني المضروب غلامه دا بسرنګ وصل کی جاءني الذي يضرب غلامه مجهول بشي اسم مفعول ٹھیک ده کنه دا به پہلے مضارع مجهول په معنی کې وي او اسم فاعل په پہلے مضارع معلوم په معنی کې وي پوښ په ويجوز حذف العائد من اللفظ ان كان مفعولا په کله کله به سیله کې عائد محذوف فی لفظا پر لفظونو کې مذکور نه وي لفظ نه به حذف وي ٹھیک ده کنه خو کله چې کله عائد اسم مفعول وي لکه کامل الذی ضربت دا فصل کې و کامل الذی ضربته کامل الذی ضربته ٹھیک شو کنه نو وګورئ ويجوز حذف العائد وجوز حذف دي عائد من اللفظ دي لفظ ان كان مفعول كثير مفعول انه قام الذي ضربته اي الذي ضربته واعلم ان ايا وايتا معربه الا اذا حذف صدر صلتها دیزینا مصنف دا بیانوي چې ايا وايتا دب معرب بي خو په صورت کې چې د صدر صله محذوف شي بیا به سوي بیا به مبني وي ٹھیک ده د ايون او د اياتونه ټول صدور صورتونه دي صورتونه دي صدور صورتونه دي ځکه چې ايون او اياتون د لازم الاضافت دي لازم الاضافت دي ٹھیک ده کنه نو ايون او اياتون د به دوه خل نه خالي نه وي ٹھیک ده کنه ايون او اياتون به دوه خل نه خالي نه وي دې به مضاف الیه مذکور یا به محذوف وي دې مضاف الیه مذکور یا به محذوف وي بیا دې دوه صورتونه دي دې دوه صورتونه دي صدر صله به مذکور وي
یا به صدر صله محذوف وي یو څه شول چې مضاف الیه مذکور وي او صدر صله مذکور وي لکه مثال بس شي جاءني ايهم هو قائم جاءني ايهم هو قائمون دویمه چې مضاف الیه محذوف وي یعنی مذکور نه وي ٹھیک ده کنه او صدر صله مذکور نه وي لکه جاءني ايون قائمون جاءني ايون قائمون دریم صورت چې مضاف الیه محذوف وي او صدر صله مذکور وي لکه جاءني ايون هو قائم دغه درو صورتونو کې دا معرب ده جاءني ايون هو قائم دغه درو صورتونو کې څه ده معرب ده او څلورم صورت چې مضاف الیه مذکور وي او صدر صله محذوف وي نو په دې صورت کې دا مبني ده اچھا مبني ده ویلې صدر صله محذوف وي ویلې ځکه چې د ذکر د صدر صله طرف ته محتاج ده او په احتیاج کې هر څه سره غلله مشابهت راغله په دې صورت کې د څه مبني ده پوه شوې کنه مطلب چې دی رب بیا د عمل سره نه بدلېږي او مصنف د کوم مثال ته ذکر کړی آیت دام دغه مثال د صدر صله کې محذوف ده پوه شوې صدر صله کې محذوف ده نو ان اين وايتن معربه اين وايتن معرب الا اذا حذف صدر صلته محذوف شي صدر صله قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتكيا اصل کې ودا ايهم هو اشد نو هو صدر صله ده کنه اچھا ده محذوف ده اچھا ده محذوف ده ٹھیک شول نو دغه کې بدا مبني وي دغه کې بدا سوي مبني وي او په نور صورتونو کې دغه کې بسوي معرب وي پوه شوې په بس تخه